बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे तवक्किल चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन څه ته ویل کیږي؟ اوله خبره دا چې دا به ايکويشن صحیح ده، ايکويشن وي. خو کوادریټک وینو د کوادریټک د لپاره زه د دې مخکې چې کم بیسیک شیزونه ضروري دي هغه شیزونه دلته کې ایکسپلین کوم. دا غي وروسته په کوم چې دا کوادریټک ايکويشن چې دا ویل کیږي څه ده صحیح ده. په بیسیک شیزونه کې نمبر 1 چې دی هغه د کانستانت. کانستانت تاسو پیژنئ څه ته ویل کیږي؟ پیژنئ نمبرز ته ویل کیږي. ها نمبرز نه، نمبرز دي ته موږ سوچ دا کانستانت دي. هر هغه شیزونه چې هغه خپل ویلیو نه بدلی را بدلی دي څه ویل کیږي؟ کانستانت ورته ویل کیږي. نو نمبرز خمسي نمبر دا عموما نمبر دي. خاله مثال تور په نیگیټیو کې چې کمین سي، په پازیټیو کې چې کمین سي، پازیټیو شوي دغه شانتي 0 شو، دا ټول چې کانستانت دي. 1 2 3 4 5 6 دا کانستانت دي. د دې کانستانت مین ډیفینیشن سره چې د خپل ویلیو نه بدلی، نو ویلیو چینج، خپل ویلیو بدلی را بدلی نه. نو هر هغه شیزونه چې هغه خپل ویلیو نه بدلی دي ته ویل کېږي چې دا سری کانستانټس دي صحیح ده. دویم نمبر چې کم بیسیک شیزونه دی پای کې ضروري چې دی هغه دالي دا د بیسیک دلته کوتل کوم چې دا د بیسیک شیزونه اسب کې هم خان بیسیکس چې کوم دي هغه ته ویل کېږي ویریبل. ویریبل څه ته ویل کېږي؟ د یو جبې الفابېټس چې کله مونږ راوالو په میتس کې، کله هر جبې الفابېټس چې مونږ راوالو همدا څه دپاره رالو؟ دې دپاره رالو چې یو خاص ویلیو ورته مونږ بیا اساین کوو که نه، ویلیو ورته خاص ورکوو. نو مطلب دا چې مونږ ولې ویلیوګانې ورکوو نو دی به خپل ویلیو بدلی را بدلی. د ویریبل کار څه دی؟ چینج کوي خپل ویلیو ټایم ټو ټایم. لکه زه اوس دلته کې مثال در کوم. مثال در کله مونږ ویل ایکس ویلیو 1 راووته، کله مونږ ویل ایکس ویلیو 3 راووته، کله مونږ ویل ایکس ویلیو 9 راووته. دا ایکس شیز دی دا به کې ویریبل دی. ولې د خپل ویلیو بدلی را بدلی. هغه کوفیشنت کوم چې بیسیک شیزونه دي په هغه کې دریم نمبر چې دی هغه کوفیشنت. کوفیشنت څه ته ویل کېږي؟ د چې کله دا کانستانت نه دی، دا کانستانت دا د دې ویریبل سره په دې ضرب کې راشي، د ویریبل سره ها په ضرب کې راشي. مطلب موږ اکثر لیکو کنه چې 2x 4y سکوير دې موږ لیکو کنه، نو بیا دې کانستانت ته ویل کېږي کوفیشنت. لکه اوس دلته کې دا کانستانت دی او دلته کې ته کوفیشنت دی. صرف نوم یې لږ خاص شي په وجه رسو، په وجه د ویریبل سره په ضرب دراتلو نوم یې خاص شي دی ته ویل کېږي سو کوفیشنت. بیا به څلورم نمبر دی ټرمز. ټرمز ته ویل کېږي چې کله دا کانستانت او ویریبل دا دواړه بل ته په ضرب کې راشي نو دا مکمل شي چې کوم دي ته ویل کېږي دا یو ټرم دی. لکه ګوره 2x دا یو ټرم شو، xy سکوير دا بل ټرم دی، 4z دا بل ټرم دی صحیح ده. دی یو ته ویل کېږي ټرم چې پلس ماینس پکې نه ښه صحیح ده. دا اوس یو جدا ټرم دی، دا جدا ټرم دی، دا جدا ټرم. پرې باندې پوه شئ. ایکسپریشن پنځم نمبر بیا سره ایکسپریشن بیا څه ته ویل کېږي؟ دا چې کوم ټرمز دی دا موږ یا په پلس باندې یا په ماینس باندې یو بل سره یوځای کو، دا مکمل شي چې کوم رقم دی څه ویل کېږي؟ ایکسپریشن. ګوره دا یوازې هم ایکسپریشن کېدای شي صحیح ده، هم یو ټرم دی هم یو ایکسپریشن دی. پرې باندې پوهېږئ. نو ایکسپریشن بیا څه ته ویل کېږي؟ چې کله دا ویریبلز شو، کانستانت شو او اپریشن کوم اپریشن پلس ماینس ملټیپلای ډیوایډ دا مکمل دي یو بل سره موږ را میکس کو دي دا موږ چې دینه سره شو ایکسپریشن تیر شو. پښپغم نمبر باندې دی ایکویشن. دا بیسیک زرګیم خاطر دا بیسیک شې نه ایکویشن څه ته ویل کېږي؟ دا کوم ایکسپریشن د تاسو لیول مطابق دا کوم ایکسپریشن دی چې په دې کې موږ دا is equal to ولګو موږ ورته ایکویشن راځو صحیح ده. لکه مثال تور 2x square plus 3y is equal to 4 دا ایکویشن دی. یو ضروري نه چې دا دې سره راځي، بل ایکویشن لیکم xy cube plus 2y square plus 3y is equal to 4z square minus 6z دا هم ایکویشن دی. پرې باندې کوي. نو مختلف قسم ایکویشنز چې هغه راتلی شي. ما تاسو ګوره مختلف قسم ایکویشنز راتلی شي. اوس د دې ایکویشنز چې دلته کې ټایپس لیکم ځکه چې موږ ایکویشن لزان راورسو کنه. د ایکویشنز چې د دې بوز ټایپس لیکم. د دې نه مخکې یو شی چې هغه تاسو په 9 کې ویلو هغه ته ویل کېږي سو پالینامیل یا شي پالینامیل څه ته ویل کېږي؟ پالینامیل چې کله موږ یو الجبریک ایکسپریشن راوالو سو یو الجبریک ایکسپریشن دا الجبریک ایکسپریشن دی کنه. الجبریک ایکسپریشن چې ویریبل او کانستانت پکې راغلي، خو ویریبل د انګلیش الفابېټس موږ استعمال کړی د الجبریک ایکسپریشن صحیح ده.
چې کله موږ یو الجبریک ایکسپریشن راوالو او د هغه الجبریک ایکسپریشن چې کوم ایکسپوننټس دي ایکسپوننټس د الجبریک ایکسپریشن ایکسپوننټ نو د الجبریک ایکسپریشن کې چې کوم ویریبل دي ویریبل او د هغه ویریبل چې کوم ایکسپوننټ دي ایکسپوننټ خو پیژنې کنه پاور ته ویل کېږي صحیح ده دا چې کوم ایکسپوننټ دی د ویریبل چې کله دا نور انسي نه د دې سیټ نه د هول نمبرز نه لکه 0 1 2 3 4 5 دغه څنګه د دې سیټ نه دغه راغلي ایکسپوننټس راغلي دغه الجبریک ایکسپریشن ته ویل کېږي پالینومیل مثال تور xy² + 3z دا پالینومیل دی وزه د بل کوم دا پالینومیل نه دی xz to the power -1/2 + 4x² اسی زر ځان لیکل کوم صحیح ده دا اوس پالینومیل نه دی وجه سره دلته یو ویریبل دی چې هغه ته موږ وایو z په دې z لپاره ایکسپوننټ راغلی دی او دا -1/2 په دې انسو کې نشته دی په دې وجه سره دې ته پالینومیل نه ویل کېږي اړ باندې پوه شئ دې ته پالینومیل نه ویل دا شنه که په روټ کې راشي √x + 3y دا هم پالینومیل نه دی ولې د x د سکوير روټ مطلب څه 1/2 یې کنه نو د x چې کوم ایکسپوننټ راغلی 1/2 دی 1/2 په دې کې نشته دی وایي نو دا هم چې دی هغه پالینومیل نه دی نو پالینومیل وپېژندل یو نه پوهه کنه کار شروع کیږي هغه کې فرست نمبر باندې دی لینیر ایکویشن څه ته ویل کېږي لینیر ایکویشن دا هم زوړ کار دی دا د دې ځکه شیزون د پاره ځکه وایم چې تاسو په پوه شئ صحیح ده لینیر ایکویشن څه ته ویل کېږي لینیر ایکویشن هغه ایکویشن ته ویل کېږي چې په هغه کې چې کوم ویریبل راغلي ویریبلز راغلي دا ویریبل چې کوم ایکسپوننټ په هغه ایکسپوننټس کې ټول نه غټ چې کوم ایکسپوننټ هایر چې کوم ایکسپوننټ هایر ایکسپوننټ ته بل نوم ویل کېږي سو ډیګري دغه ایکسپریشن ډیګري ورته ویل کېږي وایي ایکسپوننټس راغلي په ایکسپوننټ ټول نه غټ نو چې کله ته ګورې ته چې د ایکویشن ډیګري څه ده نو ته به دې غټ ایکسپوننټ ته وګورې چې غټ ایکسپوننټ څه وو هغه به دغه ایکویشن ډیګري مثال ته ایکویشن دی هغه 2y³ + 3y² + 4y - z = 6 دا مثال ته ایکویشن دی وس په ویریبل باندې ته ستاسو ته پوښتنه کوم چې ایکسپوننټ څه سره نو په ویریبل ایکسپوننټ 1 هم دی 2 هم دی 3 هم دی ور ټول نه غټ ایکسپوننټ چې دی په ویریبل باندې هغه 3 دی لہذا د ایکویشن ډیګري څه شو هغه شو 3 پوه شئ نو لینیر ایکویشن څه ته ویل کېږي ایکویشن ډیګري چې د هغه ونی دغه ایکویشن ته ویل کېږي لینیر ایکویشن ریپیټ هغه ایکویشن چې په هغه کې د ویریبل ایکسپوننټ هغه په ایکسپوننټ کې بیا ټول نه غټ چې کوم هغه ونی د ول سیوا نه مطلب دغه ایکویشن ډیګري ونی دې ته ویل کېږي چې دا سره لینیر ایکویشن دی خو ایگزیکټلی به ون خامخا د ون نه به کم نه راځي ښه خو د ون نه به سیوا هم نه راځي د ون نه به کم هم راځي مطلب دا هغه ایکویشن چې هغه ډیګري ونی بس دې ته ویل کېږي سو لینیر ایکویشن هغه ایکویشن چې هغه ډیګري ونی دې ته ویل کېږي لینیر ایکویشن صحیح ده مثالونه دلته ډېر شي درکوم ګوره فار ایگزامپل 2x + 3y = 4 لینیر ایکویشن دی ویریبل ایکسپوننټ ته وګوره دلته 1 دی الته 1 دی دلته کې ګوره د 4 سره ایکسترا مونږ ویډیو کړو چې په هر انسان باندې پاور 0 راشي دا 1 برابر کني نو دلته کې د x د 4 سره د ایکسترا پاور 0 لیکل شم چې دا 4 د ایکسترا پاور 0 دی ولکه ایکسترا پاور 0 څه برابر دی د 1 برابر 4 دا ځوانه ماته سوي په ضرب کې دی بل کنه ایکسترا پاور 0 د 1 برابر 4 چې 1 کې ضرب ورکړو واپس 4 راځي کنه راځي نو دا سره موږ ځکه نه لیکو 1 موږ بیا نه لیکو کنه دلته کې زه د 4 سره د 1 لیکل شم او د 1 په ځای باندې ایکسترا پاور 0 لیکل شم مطلب دا دلته کې دې طرف ته چې دا کوم ایکسپریشن دی د ډیګري چې دا 0 ده صحیح ده مطلب دا د x پاور چې دا 0 x ویریبل نو هر قسم ویریبل راغستې شي y هم راغستې شي بلکې ضروري نه دی صحیح ده خو دلته کې چې کوم ویریبل دی دا ایکسپوننټ سره هغه 0 دی نو د ایکویشن ته وګورئ دلته کې په دې ایکویشن کې د ویریبل د ټول نه غټ ایکسپوننټ چې دی 1 دی دې ته ویل کېږي لینیر ایکویشن بل ایکویشن لیکم دی ته وګوره 4x - 6 = 0 دا هم لینیر ایکویشن دی د ویریبل د ټول نه غټ ایکسپوننټ چې دی هغه سره 1 دی صحیح بل ایکویشن لیکم 6x + 9y = 8 دا هم لینیر ایکویشن دی ایکویشن کې دا چې کوم ایکویشن دی دې ته ویل کېږي لینیر ایکویشن ان ټو ویریبل صحیح ده دا به بیا پکې ته په لینیر ایکویشن کې بیا قسمونه دي چې آیا په لینیر ایکویشن کې ویریبل سوري هغه لینیر ایکویشن اول خو به لینیر یو وي وایي هغه لینیر ایکویشن چې پاغه کې د ویریبل تعداد وي مختلف ویریبل ښه یو شانتي نه وي چې وس دلته کې 2x + 3x = 9 نه بیا به دا 2 ویریبل نه
دا بیا ون ویریبل ځکه مختلف ویریبل خبره کوم. هغه لینیر اکویشن چې په هغه کې د مختلف ویریبل تعداد سي 2 وي دې ته ویل کېږي لینیر اکویشن ان 2 ویریبل. دې باندې پوه شئ هغه لینیر اکویشن چې په هغه کې د مختلف ویریبل تعداد سي هغه یو 1 دې ته ویل کېږي لینیر اکویشن ان 1 ویریبل. وس دا مثال د لینیر اکویشن ان 1 ویریبل ځکه چې دا 4x - 6 یو ویریبل پکې دی نو صحیح ده. دې ته ویل کېږي لینیر اکویشن ان 1 ویریبل. دغه شان دا یو هم د لینیر اکویشن ان 2 ویریبل. لینیر equation in 2 variables دې ته ویل کېږي linear equation in 2 variables. وس بیا دغه وشو په linear equation کې بل خبر دی چې کله موږ له equation راکې لکه یو نو دوه راکې نو هغه equation چې هغه په یو ټایم باندې موږ په هغه کې د variable ویلو پټ کوو او دا سټیسفای کوي په یو ټایم باندې تر variable ویلو پټ کې کنه لکه دا ته وایي چې 2x + 3y = 4 بل ول درکړو چې 6x + 9y = 8 دا سالف کا. دې خبره مطلب څه چې د x او د y د سی ویلیوز معلوم کا چې هغه په دې دوانو کې پټ کوم یو ویلیو به x یو ویلیو به y ځکه چې لینیر اکویشن بدایات ساتي چې د دې سولوشن سیټ چې هغه صرف 1 راځي 1 لکه مطلب انسان نو یو انسي سولوشن سیټ راځي 2 نه راځي ښا دا باید ساتي د لینیر اکویشن سولوشن سیټ چې یو انسان راځي. نو دلته کې مونږ ته به سي چې د x او د y د پاره شي یو ویلیو پیدا کړي یو ویلیو د x یو ویلیو د y چې هغه په اکویشن کې ولګو او دا دوه اکویشن په یو وخت باندې سټیسفای کی. دې ته به ویل کېږي سو سایملټینیوس لینیر اکویشن. سایملټینیوس لینیر اکویشن صحیح ده چې دوه ویریبل پکې نو سایملټینیوس لینیر اکویشن ان 2 ویریبلز in 2 variables. ای باندې پوه شئ وجه سوا سایملټینیوس ویل کېږي په یو وخت باندې نو دا هغه اکویشن چې د په یو وخت باندې د دې دوه ویریبلز په ځای باندې چې یو ویلیو ولګو صحیح ده نو هغه په یو وخت باندې د څه سټیسفای کوي دا دوه اکویشن سټیسفای کوي. سټیسفای مطلب څه دی سټیسفای چې ګس طرف او خې طرف به برابر راځي چې کله پکې د x او د y ویلیو ولګو نو د دیم ګس او خې طرف په برابر راځي او دیم ګس او خې طرف په برابر راځي. دې ته ویل کېږي سایملټینیوس لینیر اکویشن. اوس خبره براتله چې کله موږ دا سایملټینیوس لینیر اکویشن دا ټول کار چې دا د کلاس 9 صحیح ده دا د کلاس 9 ته دا انت کې موږ په کلاس 9 کې وې خبره براتله نو موږ به سره راتلو سولوشنز موږ به دې سولوشنز معلوم وکړو. نو په چپټر نمبر 1 کې د کلاس 9 چې دی هغه موږ دوه طریقې ویلو چې په هغه دوه طریقو سره د دې اکویشن موږ سولوشن معلوم کړو. یو ته ویل کې چپټر نمبر په میټرکس باندې یو ته ویل کېدو میټرکس انورژن میتھډ او دویم نمبر چې وو هغه ته ویل کېدو کریمر رول صحیح ده. نمبر 1 اکویشن پیژندل دویم نمبر خبردار سولوشن سیټ سو راځي صحیح ده. دریم نمبر خبردار سولوشن نو سولوشن په کلاس 9 کې موږ داسې قسم اکویشنز ویلو نو په هغه کې په چپټر نمبر 1 کې موږ دوه طریقې ویلې کریمر میټرکس انورژن میتھډ او کریمر رول. د دې نه علاوه په چپټر نمبر 7 کې چې هم موږ لینیر اکویشنز چې هغه موږ سالو کړو لینیر اکویشن ان انیکوالټیز لیکلو څه شي لینیر اکویشن التم سالو کړو. چپټر نمبر 8 کې بیا موږ لینیر اکویشن سایملټینیوس لینیر اکویشن چې را سالو کړو هغه په گراف باندې سالو کړو ګرافیکل میتھډ به ورته گراف باندې موږ سالو کړو صحیح ده. نو لینیر اکویشنز اصل کې زموږ خبره مطلب دا چې په لینیر اکویشن باندې چې سونه باسو هغه په تیر شوی چپټر کې چې دی هغه کړی دی په دې باندې پوه شئ. نو لینیر اکویشن او پیژندو سولوشن سیټ په صورت یو برازي ښه یو ویډیو برات لکه x = 4 بس انسر سولوشن سیټ سره انسر راغی x = 4 x = 9 x = 6 دا څه انسرونه براتل صحیح ده. وس مونږ چې هغه وایو کوادریټک اکویشن کوادریټک اکویشن چې هغه څه ته ویل کېږي دې ته اوس وکړي اکویشن کې شي جنرال فارم بل لینیر اکویشن لیکل کېدو دا ما خبره یې راکړه جنرال فارم چې کله تاسو په یو لینیر اکویشن ولیکئ نو موږ دې سې لیکو چې ax + by = c اصل کې دا جنرال فارم ځکه x او y دا لینیر اکویشن 2 ویریبل دی چې سنگل ویریبل یا بیا دي شو x + b = 0 صحیح ده چې سنگل ویریبل موږ بیا دي لیکو لینیر اکویشن چې کله په 2 ویریبل کې راو بیا دي جنرال فارم ته جنرال فارم څه کوي چې د a او b په کې سي دا به کانستانټ سي صحیح ده دې په ځای به ان سي لګي دی لکه 2 مثال تور 2x + 3y = 4 c وکم کانستانټ a b c او کانستانټ صحیح نو 2 هم وګورئ څه ده x په خپل ځای باندې 3 هم ان څه ده ٹھیک ده دې ته ویل کې جنرال فارم د لینیر اکویشن ان 2 ویریبل ضروري نه چې x راځي سب ټی رقم راتلی هر قسم ویریبل او جنرال فارم یې ځان سره یاد ساته په دې کې به ضروري خبره دا و لکه مثال تور دلته کې چې دا a چې دا په کې 0 نه کړه b 0 څه مسله نه کوي a به 0 نه دا غي وجه دا a 0
نو زیرو لچ د په ایکس کې ضرب ورکو چې زیرو شو کنه زیرو چې د بي سره جمع کړي دا اوس په انصاف پاتې شو لینیر ایکویشن پاتې نشو په دې باندې بدایو شرط چې دا ا به زیرو نو ٹھیک ده دې ته ویل کېږي دا د لینیر ایکویشن جنرال فارم دی یو ته ویل کېږي سټانډرډ فارم دی فرست نمبر خبردار چې دا ایکویشن وي کوارډینیټ ایکویشن وي دا به څنګه قسم ایکویشن چې په دې کې بعد د ویریبل چې کوم ایکسپوننت راځي په ویریبل چې کوم ایکسپوننت راځي پاغه کې هایر ایکسپوننت هغه صحیح مطلب سو ډیګری باندې صحیح 2 هغه ایکویشن چې پاغه کې په ویریبل کې چې کوم ایکسپوننت پای کې د ټول غټ ایکسپوننت صحیح هغه 2 دی ټول سیوا نه کم هم نه دې ته ویل کې کوادریټ ایکویشن مطلب هغه ایکویشن چې دغه ډیګری 2 و دې ته ویل کې کوادریټک ایکویشن صحیح ده ډېر شی مثالونه دلته کې لیکم 2x² + 3y = 4 کوادریټ ایکویشن دی وجه څه ده د ویریبل ټول غټ ایکسپوننت پکې سره 2 دی نو دې ته ویل کې کوادریټ ایکویشن بل مثال درته لیکم 4x² + 9x = 8 دام کوادریټ ایکویشن دی وجه څه ده د ویریبل چې کوم ایکسپوننت دی هایست ایکسپوننت هغه سره 2 دی صحیح ده بل مثال درته لیکم 6x² + 2x + 3 = 0 دام کوادریټ ایکویشن دی د ویریبل چې کوم هایست ایکسپوننت دی هغه سره 2 دی مطلب ډیګری د ویریبل سره هغه 2 ده دې ته ویل کېږي کوادریټ ایکویشن نو د کوادریټ ایکویشن جنرال شکل چې هغه به دې لیکل کېږي چې ax² + bx + c = 0 a هم ان صحیح b هم ان صحیح c هم ان صحیح صحیح ده دا د کوادریټ ایکویشن جنرال فارم دی جنرال شکل سټانډرډ فارم چوتري خو شرط په دلته ولګي سو به 0 نه a به 0 نه وس کوېسچن SLO ټایپ کوېسچن کچرته په دې کوادریټ ایکویشن کې a 0 شو نو دا ایکویشن بیا کم شکل ته اوړي دا ایکویشن چې دا به لینیر ایکویشن ته اوړي صحیح ده دا بیا لینیر ایکویشن کچرته په دې کوادریټ ایکویشن کې د a ویلیو چې دا هغه 0 دا 0 شوخه دلته موږ دا لیکل چې 0 بنئ او کچرته دلته کو ځلان دي دا خبره دي چې کوم کچرته په دې کوادریټ ایکویشن کې د a ویلیو 0 شوه دا بیا لینیر ایکویشن ته اوړي ولی دا ځای وته لرشي نو سیمپل لینیر دغه پاتې شي کنه کوادریټ ایکویشن سولوشن اصل کې دا سولوشن خو دا ډایرکټ دي نه مدد کې الریډي په چپټر کې وایو نو موږ یو کوارډینیټ ایکویشن چې هغه به موږ په دریو طریقو سره سالو کوو دلته کې تمام کنه په کلاس 9 کې موږ دوه طریقې هغه په میټرکس انورژن او په کرایمر رول باندې بیا یو طریقه په ګرافیکل میتھډ باندې و سب ایکویشن چې موږ چپټر نمبر 7 کې سالو کړو دلته کې هم د کوارډینیټ ایکویشن د سالو کېدو طریقې راځي اول نمبر با کوارډینیټ ایکویشن موږ سالو کو په فیکټرایزیشن باندې سالو کیږي دویم نمبر طریقه چې دا هغه د کمپلیټینګ سکوير په کمپلیټینګ سکوير په دې طریقه سره کوادریټک ایکویشن چې هغه سالو کیږي دریم نمبر طریقه چې دا هغه د کوادریټک فارمولا دا کوادریټک فارمولا په خپل کمپلیټینګ سکوير راوتی نو ځکه موږ وایو ها په دې باندې هم څه کو کوادریټک ایکویشن چې هغه موږ سالو کوو صحیح ده کمپلیټینګ سکوير فیکټرایزیشن او کوادریټک فارمولا فیکټرایزیشن به څنګه چلی د کلاس 9 چپټر نمبر 5 چې هغه سترونګ پکاري ځکه چې په دې کې فیکټرایزیشن مختلف قسم ټرمز موږ لراکې موږ چې فیکټرایزیشن ته اړه او موږ فیکټرایز کوو اول به فیکټرایز کوو بیا به ورسره سالو کوو ها د کلاس 9 چپټر نمبر 5 دا به سترونګ پکاري ای باندې پوه شئ دویمه طریقه کمپلیټینګ سکوير دا ګوره زړه طریقه شو چې فیکټرایزیشن سترونګ ودا ته ډایرکټ کول شي دویمه طریقه چې کمپلیټینګ سکوير نوې طریقه دا بالکل اسانه را سکوير به پکې موږ کمپلیټ کوو دې ته ویل کې کمپلیټینګ سکوير ځکه دوه فارمولې دي هغه موږ ویل په کلاس 9 کې یو ته ویل کېدو a + b هول سکوير = a² + 2ab + b². بل فارموله موږ ویل a - b هول سکوير = a² - 2ab + b². نو اصل کې موږ دې فارمولو ته بعد د سوال اړو سکوير به کمپلیټ کیږي سکوير به راخښو کنه چې سکوير به راخښو نو بیا موږ دا غیر پس ډایرکټ هغه سولوشن لیکو دا بیا آسان دی د کمپلیټ سکوير نه دا کوادریټک فارموله راوته نو کوادریټک فارموله به د یو خاص فارموله یو سپیسیفیک فارموله چې دی به تعالی هر یو کوادریټک ایکویشن چې هغه څنګه سالو کوي هر یو کوادریټک ایکویشن بل دی سالو کوي ګوره کوادریټک فارموله چې دا تر چایس دی صحیح ده بعض ایکویشن داسي چې هغه فیکټرایزیشن نه کیږي چې نه کیږي بیا په کمپلیټینګ سکوير چې هغه سالو کوي په کمپلیټینګ سکوير به خامخا کیږي ټیک ده په کمپلیټینګ سکوير نه چې کوادریټک فارموله راوته نو ته ډایرکټ په فارموله کې پټینګ کولای شي صحیح ده تاسو به سوچ دا درې طریقې ولري ما تاسو ته وی چې فیکټرایزیشن چې دا طریقه ذکر چې دا لګه اسانه ده خو فیکټرایزیشن نقصان دی چې دا هر یو کوادریټک ایکویشن نه سالو کوي صحیح ده کمپلیټینګ سکوير چې دا طریقه لګه وګدنه ګرانه ده خو دې ته هر یو کوادریټک ایکویشن چې هغه سالو کوي او د دې خدا فارموله راوته نو مطلب دا ډول تقریبا یو شی دی نو دا یو چې د طریقه اسانه ده او هر یو سوال نه حل کوي دا بل چې دا طریقه ګرانه ده
او هر یو سوال د هر کې او دا فارموله دا پر دین راوته نو مطلب دا لاست چويس سردار چې ته کله تاسو سو کوی چې کوادریټک ایکویشن حل کا ډایرکټ په فارموله پټینګ کو بس صحیح ده دې د هر یو ایکویشن چې هغه د حساب کوي په دې باندې تاسو پوه شئ دا به تاسو ریاض ساتي کوادریټک ایکویشن د درې طریقې مونږ او دا درې ونه په ایکسرسایز نمبر 1 فور 1 کې چې په دې کې بورس وایو صحیح ده بل څه خبره مخه د کوادریټک ایکویشن لاست کې چې هغه اوس مونږ د ګراف خبره کوو ګراف پر کوادریټک ایکویشن څنګه د لینیر ایکویشن چې کوم ګراف او هغه بسو अब سټریټ لاین تاسو شیر کړو سټریټ لاین مو په ګرافیکل میتھډ باندې الګ وستل کېدل نو موږ لینیر ایکویشن چې وستون دا ګراف چې براتلی سټریټ لاینز براتلی ناشن سټریټ لاینز براتلی ټول بس سټریټ لاینز صحیح ده په ایکس او واي پلان کې چې ټو ویریبلز چې په ایکس او واي پلان کې چې سټریټ لاینز چې براتلی صحیح ده چې ویریبل پکې نو په یو ایکس اکسس باندې راتلی په یو اکسس باندې براتلی ایکس اکسس نو په یو اکسس باندې براتلی د کوادریټک ایکویشن چې کوم ګراف کوادریټک ایکویشن چې کوم ګراف راځي دا چې کله تاسو پلاټ کړئ دا به راځي پیرابولا یا به دسی راځي یا به دسی راځي یا به دسی راځي یا به دسی راځي پیرابولا د کوادریټک ایکویشن ګراف چې هغه ته ویل کېږي سو پیرابولا یاد بساتي ام سی کیوز کې اکثر راتلی شي د لینیر ایکویشن ګراف سټریټ لاین د کوادریټک ایکویشن ګراف سو پیرابولا دا به ځان سره یاد ساتي ټیک ده پیرابولا دې شکل ته ویل کېږي دا ځان سره یاد وساتي ټیک ده پیرابولا دې شکل ته ویل کېږي question number 1 exercise number 1.1 question number 1 solve each of the following equations خصوصي کوم equations دي quadratic equation به موږ راکړي سي دا by factorization وای دا لاندې quadratic equation چې راکړی شي وای دا په factorization باندې حل کړي ګوره اول به تاسو د چل کوئی کچرتا دا quadratic equation په خپل اوریجنل شکل کې او standard form کې standard form سره ax² + bx + c = 0 کچرتا په دې شکل کې وو جو ښه بیا د مخ سره صاف کوه کچرتا نو ستاب اول کار دی چې ته دا quadratic equation را اړې خپل اوریجنل شکل ته standard form ته بیراړ اوس دا equation په standard form کې already دی a پکې 1 دی x² په خپل + b پکې سره 5 دی x په خپل + c پکې 4 دی = 0 دا خپل اوریجنل شکل کې پای کې دی فیکټرایزیشن باندې موږ حل کوو موږ به کار سي طریقې کار زده کوي دې طرف ته چې دا کوم ایکسپریشن دی x² + 5x + 4 دا به موږ فیکټرایز چپټر نمبر 5 د کلاس 9 پای طریقه سره دا موږ فیکټرایز پاره کې یو ایکسرسایز دی 5.3 خاص اق په دې کې ډیر زیات استعمالېږي صحیح ده دا موږ فیکټرایز کوو د کلاس 9 پای طریقه سره نو چې دینه کم فیکټرز راشي هغه به موږ بیا ولیکو چې یا خدای یو فیکټر د زیرو یا بل فیکټر د زیرو دی طریقې دغه کې چې څنګه کوو اول نمبر د ایکویشن په خپل ځای ولیکه x² + 5x + 4 = 0 په هغه کلاس 9 کې موږ یو طریقه ویلو موږ چې دې درې ټرمز راشي نو پای کې موږ د دې درې ټرمز سره چې کوم ویریبل او موږ لیکو د x² سره د ویریبل کوفیشنت د x² سره کوفیشنت سره 1 دی دا موږ لیکو د x سره کوفیشنت سره 5 دا موږ لیکو او لاست کې سره 4 موږ بیا دا خبره کول چې فرست او لاست موږ ملټیپلای کوو 1 او 4 کې ضرب ورکې دي سره راځي 4 راځي 4 ته راغی د دې دوه انسیو به موږ وګورو چې هغه موږ ضرب کوو دا غي نه سره راځي 4 راځي او هغه موږ جمع کوو دا غي نه سره راځي 5 راځي د دوه انسی کم دي 4 1 = 4 صحیح ده یا 1 4 = 4 چې هر یو پکې راځي صحیح ده 4 1 = 4 هم صحیح 1 4 = 4 چې هر یو راځي نو دا دوه دي سینسيري 4 او 1 چې دا موږ ضرب کوو دې نه سره راځي 4 راځي او چې دا موږ جمع کوو دې نه سره راځي 5 راځي نو موږ هغه ته کې دا خبرې کړې وي خا نن کې موږ دا ولا کوو چې x² + د دې 5x په ځای باندې د دې 5x اصل کې دا 5x موږ دوه ټوکړو ته تقسیمو دا چې موږ ولیکو موږ چې دا 5 دوه ټوکړو ته تقسیم شي نو ټوټل په دې کې د درې ټرمز ټوټل په دې کې درې ټرمز دي نو چې کله دا 5 دوه ټوکړو ته تقسیم شي نو دوه هغه شوي او دوه دا شوي سلو ټرمز به کې راشي چې سلو ټرمز رخصو نو دوه نه به کامن واغستې شي بیا به نور دوه نه کامن واغستې شي ځکه موږ دا چل کوو په دې خبره باندې پوه شئ نو 5x د سریکلیشن چې سو 1x + 4x صحیح ده او +4 په اخر کې او لاست کې چې هغه 0 ولګي دې پوری پوه شئ اوس ګوره په دې کې سلو ټوکړې رخصوي په دې اولنی دوه کې کامن سری په دې x² + 1x کامن سره x په کامن دی ګوډ دلته څه پاتې شي x او دا پلس په خپل څه پاتې شو 1 په دې باندې کې کامن سره یو شان دي 4 به کامن دی 4 به بار ته وځي دلته څه پاتې شي x پلس دلته څه پاتې شي 1 لاست کې څه پاتې شي 0 ٹھیک ده اوس ګوره اوس اصل کې دلته کې دوه ټرمز راغلي ټرمز ماته شي پلس ماینس په یو وجدا شي یو ټرم دا دی دا ځکه په تفصیل سره اوس کوم دا ولنه سوال دی ښا باقي به ډایرکټ کوم ایو ټرم چې هغه دا دی یعنی پلس پمنس کړي دا دوه ټرمز یو وجدا شي کنو اوس پرې دوه ټرمز کې یو شان دي x + 1 پکې یو شان دي x + 1 به بهر ته وځي x + 1 وته دا دل څه پاتې شو دا x او پلس دلته څه پاتې شو 4 پاتې شو او خو سره = 0 اوس ګوره دا دوه بریکټ یو بل ته بس کې راغلي
دا یو بریکټ او دا بل بریکټ دا یو بل ته بس کې راغلی دا دوه بل ته راغلی په ضرب کې. اوس تاسو نه زه تاسو کوم چې دا او د دې مطلب سره دلته کې د دې ځکه مطلب سره چې دا دوه ته ضرب کې دي نه بس 0 راځي. د دې مطلب دا دی د x او x ویلیو خو نه معلومه کنه د x ویلیو د سی ولګو چې هغه د دوه ضرب هم دا غیر 0 راشي. دا څنګه د دې دوه بریکټونو د ضرب نه بکله 0 راځي. تاسو ماته وایي د دې دوه بریکټونو ضرب نه بکله 0 راځي. مثال تور دلته کې ولګو ان سی په دې دوه بریکټو کې سین سی ولګو چې هغه ضرب کوم دا غیر 0 راشي. د سین سی ولګو چې هغه ضرب کوم دا غیر 0 راځي. پوینټ نمبر 1 یا خدا دوه 0 ولګو 0 0 در 0 راځي. یا دلته ان سی ولګو 6 0 زار هم تی 0 راځي. یا دلته 0 ولګو الته ان سی ولګو 0 6 زار هم 0 راځي. ٹھیک ده دا درې کنډیشن زموږ سره دي. دوه 0 هم کېدای شي یو پکې 0 کېدای شي کم از کم یو 0 شي هم تی 0 راځي. ٹھیک ده دغه شان مطلب د دې کپه دې بریکټ کې ته یو بریکټ هم 0 کو جو هغه بل دې بل بریکټ سره ضرب شي 0 0 0 به ضرب شي کنه مکمل اکویشن به 0 شي 0 نشي. پرې باندې پوه شو. د دې خبرې مطلب دا شو چې یا خدا x + دا به کله 0 کېږي زموږ دا x + 1 به کله 0 کېږي x + 1 به کله 0 کېږي چې کله د x ویلیو معلوم شي کنه دا اوس یو لینیر اکویشن راځي. کوارډینیټ اکویشن کې یو لینیر اکویشن بل راځي. صحیح ده د x + 4 به کله 0 کېږي چې کله د x ویلیو دلته ولګم کنه و د x ویلیو به صحیح چې کله دا دوه حل کم کنه نو ما تاسو ته وی چې دا دوه بریکټ به ال 0 چې یا دا 0 r r o r r چې یا دا 0 شي یا دا 0 شي. مطلب دا چې په دې کې یو هم 0 شو د دې نه به 0 راځي. دا به کله 0 کېږي د x ویلیو به معلومه څنګه معلومه x په خپل 0 په خپل ځای +1 خو څه بشي -1 د x ویلیو به سره شي -1 د x ویلیو -1 راغله. مطلب دا ګوره اوس دې څه وګوره -1 ته وګوره د x په ځای دلته -1 ولګو -1 + 1 0 0 له x + 4 کې ضرب ورکړه 0 دا مکمل دغه چې دا سټیسفای ګس طرف او خې طرف برابر راځي. وس کچر دا 0 نو بیا دې ته ګورس وکړي x + 4 = 0 د x ویلیو به صحیح 0 په خپل +4 خو -4 بشي د x ویلیو به سره شي -4 نو په دې باندې دا ځکه چې هغه شو 0 شو. پرې باندې پوه شو x = -4 باندې دا شو دا 0 شو. ها نو یا په x = -1 باندې یا x = -4 باندې 0 کې -4 دلته کې x په ځای ورکو -4 + 4 0 0 له بدی کې ضرب ورکړي مکمل سره 0 راځي. د دې شیزونو مطلب څه دی پوره په ډیټیل سره ما په خپل چینل کې په دې باندې مکمل چې هغه ډیټیل سره په دې باندې ویډیوز کړی دی. صحیح ده چې بیا دا د دې شیزونو مطلب سره دا په کوم ځای کې پوره په ګرافس باندې ما راځي ایکسپلین کړی. انټرېستډ وای یو وګړو ویډیو ما په دې شیزونو باندې کړل پای کې ما لینیر اکویشن راغسته کوارډینیټ اکویشن مې راغسته یو شیز ګراف چې ما ایکسپلین کړی دی چې د لینیر اکویشن چې کوم سولوشن راوځي په ګراف باندې داغه مطلب صحیح دا موږ لراکې سو صحیح شو کچته دا x دا a b c بدلیږي د سره په ګراف کې چل کېږي الته کې په لینیر اکویشن کې ما ویلي چې a b c موږ بدلو پای کې دا ګراف سره چې هغه چل کېږي ګراف کرخه اخوا دی خوا کېږي د a سره د بدلیدو سره کرخه کم طرف ته ځي سټریټ لاین موږ راکې کنه نو د a د بدلیدو سره کرخه کم طرف ته ځي د b د بدلیدو سره کرخه کم طرف ته ځي c د بدلیدو سره کرخه کم طرف ته ځي د ستاسو د لیول نه د ستاسو په کار راځي دې پورې خبر کوله پیرابول خبره ما کوله کنه دا به کوم ما ویلي چې دا کوارډینیټ اکویشن کې د a b c بدلینو د پیرابول سره چل کېږي دا شیزونه چې راځي دا څه دي دا سولوشنز راو دا څه شیزونه دي دا به کوم ما ویلي چې یاره د x = -1 مطلب سره x = -4 په ګراف باندې خولي چې دا شیزونه راکې صحیح شو ټول شیزونه بیا د ما خو خا دې ته وکړي د دې نه پس چې سولوشن سیټ راځي نو سولوشن سیټ چې دا څه ته ویل کېږي سیټ مونږ ویل دي د مختلف انسو یا د مختلف شیزونو مجموعه ته ویل کېږي نو چې کله دا دوه انسي دي کنه نو چې دا مونږ کله راوالو دا مونږ په یو سیټ کې باندې ګور دا یو چې دا سولوشن دي صحیح چې کله دا مونږ په یو سیټ کې بند کو نو دې ته بیا ویل کېږي سو سولوشن سیټ لکه دا سولوشن دي کنه خو په سیټ کې دې من کو دې ته ویل کېږي سولوشن سیټ بل خبره یاد ساتئ دې انسو ته بل نوم ویل کېږي روټس کچره تاسو ته ویل شي چې فایند د روټس اف کوارډینیټ اکویشن نو مطلب دا تاسو ته وی چې دا جوابات معلوم کړه روټس دې شیزن ته بل نوم روټس هم ویل کېږي کله ته وی چې فایند اکثر موږ سالف کوارډینیټ اکویشن کنه نو سالف چې وی مطلب سولوشن معلوم کړ بیا ټیک تا اکثر وی فایند د روټس اف کوارډینیټ اکویشن ته بیا کنفیوز شي دا خو سالف نه لري کړي نو روټس څه ته ویل کېږي نو روټس هم دې شیزن ته ویل کېږي خا دې یو ته جدا جدا چې هغه ته روټ ویل کېږي بری پوه شئ دا ځان سریات ساتي تاسو ته کې اول خبر وکړه چې اول به کوارډینیټ اکویشن مونږه سټانډرډ فارم ته اړو صحیح ده وځه په سټانډرډ فارم کې نه لري اني ax square plus bx پته وګنه لګي c = 0 اول نمبر باندې دا سټانډرډ فارم ته اړو څنګه به اړو ګوره دلته دا فارموله ده دی x مطلب دی a minus او 3 مطلب دی b a minus b whole square وال فارموله البته مو څه لیکلی و صحیح دا سره برابرۍ د a square
a square بیا minus 2ab او plus b square اکثر بیا دا مونږ د شو a square plus b square minus 2ab چې څنګه یوای دی او اخر کې دلته سره 4 is equal to 4 دی کنه ودلته کې a سره x دی b سره 3 دی نو دلته به x ولګي دلته به 3 ولګي نو د دې مطلب دا دی صحیح ده وځ دا حل کړئ نه سره په x square راشي دا څه برابر دی x square minus 2 له 3 کې ضرب ورکړي 6 پشي x دی نو 6x ولګي plus 3 square 3 3 دا 9 لاست کې سره 4 نو x square minus 9x دا minus 6x plus 9 is equal to 4 راغی وځ دا x square په خپل ځای باندې minus 6x په خپل ځای باندې plus 9 په خپل ځای دا plus 4 دی خو minus 4 بشي وجه سره standard form ته اړوند دلته 0 راغی نو اوس په دا next څنګه شي x square minus 6x په خپل ځای باندې 9 minus 4 سره دی plus 5 is equal to 0 اوس دا standard form ته واوښتو a پکې 1 دی b پکې minus 6 دی c پکې 5 دی standard form ته واوښتو اوس موږ چل کوو چې دا به موږ په فیکټرایزیشن سات کوو نو فرست او لاست چې ضرب کم د دې نه سره دی 5 پمنس کې دی minus 6 this is when سی وګوره چې هغه ضرب کوم دا غینه 5 راځي چې جمع کوم دا غینه minus 6 راځي نو دا به طریقه ته ما خولي واخا دا د سیمون لیکل شي x square minus 1x minus 5x plus 5 is equal to 0 minus 1 او minus 5 ګوره minus minus plus 1 5 نه 5 او minus 1 او minus 5 جمع کیږي نو راځي minus 6 راځي ٹھیک ده ها په دې دوه ټرمز کې اوس یو شان دي سری x په یو شان دي دلته څه پاتې شي x minus او 1 په پاتې شي په دې دوه کې یو شان دي سری minus 5 د دې سره چې کوم اپریشن عقب وباسي صحیح ده یاد ساتئ چې کله به دې کې کامن وباسي د دین سي سره چې کوم اپریشن عقب کامن وباسي نو minus 5 په دې بار ته وځي ګوره بیا اپریشن دې لیکي minus او minus plus نو x دلته پاتې شي x ولیکا اول اپریشن دغه minus او plus minus دلته کې 5 پاتې اس پاتې نه شو نو په پاتې راکنه is equal to پرې باندې پوه اوس پرې دوه کې یو شان دي سره x minus 1 دا به بهر ته وځي دلته کې پاتې شي x minus 5 is equal to 0 ٹھیک ده یا خدا x minus 1 چې دا 0 دی اور یا دا x minus 5 چې دا 0 دی ٹھیک ده یا دا x minus 5 0 دی کچرته x minus 1 0 شي نو د x ویلیو بسې x ویلیو به 0 په خپل ځای minus 1 اخوړو plus 1 بشي د x ویلیو بسره شي plus 1 ٹھیک ده کچرته دا x minus 5 0 شي نو د x ویلیو بسې 0 په خپل ځای minus 5 اخوړو plus 5 بشي د x ویلیو بسره شي plus 5 نو سولوشن سیټ چې هغه سره هغه سولوشن سیټ هغه راغی 1 کاما 5 دای انسر دا به کوارډینیټ کوېشن چې په فیکټرایزیشن سره سالو وګورو چې موږ جمع کوو 3 راځي چې ضرب کوو -10 راځي دیس دوین سی وګورو چې هغه موږ جمع کوو 3 راځي او چې ضرب کوو -10 راځي اول خبر ده چې دا په سټینډرډ فارم کې دی ها ځکه دا چل کوو دیس دوین سی وګورو چې هغه موږ ضرب کوو -10 راځي چې جمع کوو 3 راځي صحیح ده نو دا انسی چې دی هغه یو 5 یو 2 5 2 10 راځي نو x square plus 5x minus 2x minus 10 is equal to 0 ګوره 5 نه 2 لر کې 3 راځي او 5 2 ځا 10 ما پلس او ماینس ماینس شي په دې باندې پوه شئ ها دې دوه کې شان سری x ته x په دې کامن بدل کې پاتې شي x او پلس دلته کې څه پاتې شي 5 په دې دوه کې شان سری -2 دا به بار ته دلته کې پاتې شي x او ماینس پلس 2 ځا 10 2 5 ځا 10 is equal to 0 لاست کې پاتې شو اوس په دې دوه کې شان سری x plus 5 دا x plus 5 به بار ته دلته کې پاتې شي دا x او دا -2 is equal to 0 په خپل ځای باندې یا خدا x plus 5 چې دی دا 0 دی او یا چې دی دا x -2 0 دی صحیح ده یا x -2 چې دی دا 0 دی نو که چېرته x plus 5 0 شي د x ویلیو به څه پکاري 0 په خپل ځای plus 5 په خوړو -5 به شي د x ویلیو به څه راشي -5 صحیح ده که چېرته x -2 0 شي 0 په خپل ځای -2 په خوړو +2 به شي د x ویلیو به راشي 2 نو سولوشن سیټ هغه یې سره هغه راغی -5 کاما 2 دای انسر باندې باندې پوه شو question number 4 quadratic equation question number 4 6x square minus 13x plus 5 is equal to 0 6x square minus 13x plus 5 is equal to 0 solution دا څنګه کیږي first او last چې multiply کی 6 لپاره اول خداولی کم چې 6x square minus 13x plus 5 is equal to 0 first او last چې multiply 6 5 ځا 30 this دوین شی وګوره چې هغه ضرب کوم دا غنه plus 30 راځي چې جمع کوم minus 13x راځي this دوین سی چې هغه ضرب کوم دا غنه plus 30 راځي
او چې جمع کوم minus 13x راځي دا دوه انسي به کمی نو 6x square minus 3x او minus 10x plus 5 is equal to 0 minus 3x minus 10x نه minus 13x راځي minus او minus plus 3 10 30 پوه شئ دې دوه کې یو شان دي سړي یو پکې 3 یو شان دي 6 د 3 په ضرب کې لیکل کیږي کنه یو سره x یو شان دي دلته به څه پاتې شي 2x ګډ او minus 1 پاتې شو ایس پاتې 3x وته 1 پاتې شو دې ځای نه بس کامن وځي ما درته د دې هغه دغه وباسي ماینس پوزي خو 10 او 5 10 او 5 نه کم کامن ورته وځي 5 پوزي دلته ګور ماینس او ماینس پلس شو څه پاتې شو 2 5 6 10 5 2 ځات 2x پاتې شو پلس او ماینس 5 وته رن 1 پاتې شو از ایکوال ټو 0 پرې دوه کې یو شان دي سړي هغه 2x 1 دا به بهر ته وځي دلته پاتې شي 3x 5 او از ایکوال ټو 0 په خپل ځای وس یا خدا 2x minus 1 چې دا 0 دی یا دا 3x or یا دا 3x minus 5 چې دا 0 دی کچر د 2x minus 1 0 شي 2x په خپل ځای باندې 0 په خپل ځای minus 1 اخواړو plus 1 بشي 2x په برابر راشي د 1 زه خو اصل کې x معلوم 2x نه معلوم نو x پر سره برابر x په برابر راشي 1 په خپل ځای دا 2 د x سره په ملټیپلیکیشن کې چې د خورولې ډیویژن د بچین شي د x ویلیو براشي سو 1 over 2 3x په خپل ځای باندې دا وسال کوم 3x - 5 چې د 0 د x ویلیو وسه پکاري -5 اخواړو +5 بشي 3x په برابر راشي 0 + 5 ناراضي 5 د x ویلیو وسه راشي 5 په خپل ځای 3 د لیک په ملټیپلیکیشن کې چې د خورولې ست بچن شي ډیویژن ته د x ویلیو براشي سو 5 over 3 سولوشن سیټ چې دا به راشي 1 over 2 5 over 3 دا به انسر شي ٹھیک ده دا شو کوېسچن نمبر 4 Question number 5 was 3 into x square minus 1. Question number 5. 3 into x square minus 1 is equal to 4 into x plus 1. 4 into x plus 1. اول نمبر دا ضرب کول سټینډرډ فارم ته اړول 3 له x square کې ضرب ورکې سره راځي 3x square minus 3 له 1 کې ضرب ورکې سره راځي 3 راځي is equal to 4 له x کې ضرب ورکې 4x plus 4 له 1 کې 4 صحیح ده سټینډرډ فارم ته لاندې دی 3x square په خپل ځای minus 3 په خپل ځای دا plus 4x دی خو minus 4x دا حالت کې چې هر سره یو ټول موږ دی خورانو هغه plus 4 دام دی خورانو دا minus 4 شي اخو به څه پاتې شي 0 پاتې شي اوس x نو مخ کولی کړه نور سره رسته ولیکه 3x square په خپل ځای باندې minus 4x مې مخ کولی کو minus 3 به بیا ولیکو لاست کې minus 4 ولیکو لاست کې 0 راغی 3x square په خپل ځای باندې minus 4x په خپل ځای minus 3 او minus 4 چې دا شي minus 7 is equal to 0 فرست او لاست چې ملټیپلای کې 3 7 are 21 minus 10 minus 21 بشي 3 7 are 21 minus 21 بشي this is when سی وګوره چې هغه ضرب کوم داغه minus 21 راځي چې جمع کوم minus 4 تی راځي this is when سی چې هغه ضرب کوم داغه راځي so minus 21 چې جمع کوم minus 4 تی راځي دا دوین سی چې دا کمی دي 3x square plus 3x minus 7x minus 7 is equal to 0 plus 3 minus 7 نه minus 4 راځي 3 روپۍ دې سره 2 روپۍ قرضه ده ادري رته ورکړي 3 روپۍ قرضه پاتې شو صحیح ده پلس او ماینس 3 7 دا 21 ټیک ده ها په دې دوه کې کامن سری دې دوه کې 3x پکې یو شاته د لګه پاتې شي x plus اس پاتې نه شو 1 په دې دوه کې یو شاته سری ماینس پوزي ښه ماینس او 7 دې 7 مو سره مونږ د لګه پاتې شي minus plus 7 7 7 1 7 is equal to 0 دلته زه ریپورت ذکر کوم چې دا کلاس 9 فیکټرایزیشن دی ښا ریپورت ذکر کوم ها دې دوه کې یو شان دي سي x + 1 دا به بهر ته وځي دلته کې پاتې شي 3x - 7 is equal to 0 په خپل دی یا خدا x - 1 چې دی x + 1 چې دی دا 0 دی او یا دا 3x - 7 چې دی دا 0 دی x + 1 کچرته 0 شي د x ویلیو بسې دا +1 اخواړو -1 بشي د x ویلیو بسره شي -1 براشي صحیح ده که 3x - 7 0 شي نو 3x په خپل ځای دا 7 اخواړو +7 بشي نو 3x په برابر شي 0 + 7 راځي 7 صحیح ده نو 3x په برابر شي 7 خلا 7 برابر شو 3 په ملټیپلیکیشن کړي د خور سره بچن شي ډیویژن ته د x ویلیو بسره شي 7 over 3 سولوشن سیټ چې دی هغه راغی سولوشن سیټ چې دی هغه راغی -1, 7 over 3 دای انسر x - 5 is equal to x minus 6 x minus 7 x minus 6 x minus 7
اول به موږ دا سټینډرډ فارم ته اړو سولوشن x له 3x کې ضرب ورکړي دي نه راځي 3x سکوير ماینس x له 5 کې ضرب ورکړي دي نه راځي 5x از ایکوال دا دوه بریکټ یو بل سره ضرب کول اړ تاسو از د کړي په کلاس 9 کې ها دا ضرب کول به څنګه کیږي ها نو x سکوير ماینس 6x ماینس 7x ماینس 13x ماینس پلس 6 7 42 صحیح ده دا دوه بریکټ چې موږ ضرب کو دي نه دا راځي x سکوير ماینس 13x پلس 42 3x سکوير په خپل ځای باندې دا پلس x سکوير دې خو راوړو ماینس x سکوير بشي ماینس 5x په خپل ځای ماینس 13x دې خو راوړو پلس 13x بشي او دا پلس 42 دې خو راوړو ماینس 42 بشي په لاست کې به پاتې شي 0 صحیح ده 3x سکوير نه چې x سکوير لر کې سبا شي 2x سکوير ماینس 5x او پلس 13x د دې نه راځي د دې نه راځي پلس 8x صحیح ده ها minus 42 is equal to 0 اوس په دې مکمل کې کامن سره یو شان 2 به کې یو شان دي کنه نه دا به بار ته وي دغه بعد شي x سکوير پلس 2008 4008 minus 2042 2 2 are 4 2 1 are 2 is equal to 0 په خپل ګور کچرته ته دا وسو په سټینډرډ فارم کې ده کچرته ته دلته کې هغه ضرب په هر سره سٹارټ کیږي نه دا x سکوير پلس bx پلس c په سټینډرډ فارم کې خدا ده کنه a پکې 2 ده b پکې 8 ده او c پکې minus 42 ده کته فرست او لاست ملټیپلای کې 2 له 42 کې ضرب ورکړي دي نه 2 2 4 2 4 8 84 دی راځي دا د دوه انسي کتل چې هغه ضرب کوم دا غینه minus 84 راځي چې هغه جمع کوم دا غینه 8 راځي نو بیا ته دا لکشن دی ګرانی مطلب 14 له 6 کې ضرب ورکا 14 له 6 کې ضرب ورکړي دي نه راځي minus 84 صحیح ده او 14 له 6 لر کړه دي نه 8 راځي وایي 14 له 6 6 4 دا 24 4 ولګي 2 کې 6 1 6 7 8 84 راځي کنه نو دلته کې ورته بیا فیکټرایزیشن لکه معمولی شنو وکړي نو موږ ځان ته اسانو کنه دلته کې د سیم کولای شي ها کته دې سکه ماینس تو وی کته دې سکه نو لګي بیا 14x ولګي ماینس 6x ولګي 14x ماینس 6x او په اخر کې ماینس 42 چې دا ولګي خو موږ ځان ته اسانو نه دي دوی چې موږ ته 2 چې بهر ته وي صحیح ده دا x سکوير په خپل ځای پلس 4x په خپل ځای ماینس 21 په خپل ځای 0 په خپل ځای دا 2 په ملټیپلیکیشن کوي اخو ورسته بچن شي ډیویژن ته دا چې په 2 باندې ډیوایډ شي څه راځي x سکوير پلس 4x په خپل ځای ماینس 21 په خپل ځای از ایکوال ټو 0 اوس دې فیکټرایزیشن کوم دا آسان دی صحیح ده اوس ګوره ماینس 21 دی د دوین سی وګورئ ضرب کوم ماینس 21 تی راځي دې کې لږ فرق دی ها دا وکنه ماینس 21 تی راځي جمع کوم پلس 4x راځي دلته ماینس 4x وکنه چې دې دوین سی وګورئ ضرب کوم ماینس 21 تی راځي چې جمع کوم پلس 4x راځي نور څه نه دي اوس پر 7 پلس شي دا ماینس شي ګوره د دې طریقې ته الریډي ما په کلاس 9 کې خولې صحیح ده چې ته به څنګه چل کې دا ماینس 21 دی نو مطلب دا دی چې دا کمی ان سی چې یو پلس ته یو ماینس ته کما پلس ته کما ماینس ته چې دلته پلس او ماینس ته طریقه خولې نو غړ انسو پلس لګي نو غړ انسو 7 دا 7 3 21 او پلس لګول x سکوير پلس 7x minus 3x minus 21 is equal to 0 دې طریقه ته الریډي ما خولې نو x او پلس 7x نه کامن والی څه راځي x ته بار ته وي دلته کوم پاره شي x پلس 7 دې دوه څه کامن دی minus 3 بار ته وباسو لږ بعد شي x minus minus plus 7 is equal to 0 د دوه کې څه یو شان دي x plus 7 دلته کې څه پاتې شي x او minus 3 پاتې شي is equal to 0 ها وس یا خو دا x plus 7 چې دا 0 دی یا دا x minus 3 چې دا 0 دی کچته x plus 7 0 شي x په خپل 0 plus 7 اخوړو minus 7 به شي د x ویلیو بس راشي minus 7 براشي کچته x minus 3 0 شي 0 په خپل نه minus 3 اخوړو plus 3 به شي د x ویلیو بس راشي 3 solution set اوبې سره راشي اوبې راشي minus 7 comma 3 دای انسر ټیک ده بس دا قزان سره ولیکنو ها